الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو څو ضروری اصطلاحات دي چې هغه وویو انشاءالله بیا و د ترجمې آغاز پسې کوو. هغه اصطلاحاتو کې مونږ په ترجمه کې مونږ ته راځي نو چې هلته یې مونږ یادوو مخکې نه مو مونږ خلکو ته نوي بیان کړي بیا پرې نه پوهېږي. په هغې کې یو دعوه صورت ته په قرآن کریم کې په هر صورت کې دعوه راځي، یعنې صورت هغه مرکزي حصه چې باقي آیاتونه د هغې د اثبات لپاره او د ثابتولو لپاره هغه چې کوم دی د دې نه غیر چاپېر تاویږي چې د بقایا آیاتونو یو ګناه ربط ورسره وي نو دې ته چې کوم دی دعوه صورت ویي. کله دا په اول کې ذکر وي، کله منځ کې ذکر وي، کله یو دعوه بار بارم په یو صورت کې ذکر کېدلی شي. دویم دلیل چاته وي نو دلیل هره دعوه په خپل اثبات کې یو مستقل دلیل وي، نو اثبات د دعوې لپاره چې کوم شی راوړلی شي هغې ته دلیل وي، یعنې چې دعوه په کوم شي ثابتېږي هغې ته دلیل وي. بیا په قرآن کریم کې غټ دلایل درې قسمه دي. یو عقلي دلایل دی، اول نمبر قرآن کریم کې ډیر ذکر راغلی دی، یعنې عقلي دلیل هغه دلیل ته ویلی شي چې په هغې کې داسې صفات او داسې امور ذکر وي چې عقل به ما هو عقل دا مني، چاهے عقل د ابوجهل ولې نه وي، خو چې یو 2 منټو لپاره ضد پرېږدي چې دغه صفات او دغه امور دا سوا د قادر قیوم خدای نه په بل چا کې نشته. لکه مثال کې طور باندې په قرآن کریم کې ذکر دی الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الى اخره. اوس الله په دې کې ویلي چې خدای هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا وکړي او مخکیني خلک یې پیدا وکړي، او خدای هغه ذات دی چې ځمکه یې پیدا وکړي او اسمانونه یې پیدا وکړي دي. نو اوس عقل به ما هو عقل دا منی او دا تسلیموي، اگر که عقل د ابوجهل ولې نه وي چې دا صفات سوا د قادر قیوم خدای نه په بل چا کې نشته. دویم دلیل نقلی، یعنی د اثبات د دعوې لپاره چې کوم نقل پیش کولی شي یا د مخکینو کتابونو نه یا د مخکینو پیغمبرانو نه، هغې ته ویلی شي دلیل نقلی. دریم ته ویلی شي دلیل وحی. دلیل وحی هغه دې ته وي چې الله پاک پیغمبر ته ویي چې ته مشرکینو ته وایه پاک پیغمبره چې دا زه څه ویم او څه کوم په دې کې زه مامور من الله یم، دا ما ته د خدای طرف نه ویل شوي دي، دې ته دلیل وحی ویلی شي. بیا مونږ چې ترجمه کوو یو اصطلاح بله ده چې مونږ یې مستعملوو چې هغه تخویف یارولو ته ویلی شي. نو دا بیا په 2 قسمه باندې دي، یو تخویف دنیاوی یو اخروی. تخویف دنیاوی لکه الله پاک فرمای کم اهلکنا قبلهم من قرن، ګوره سم شه روح شه ډېرې بستې مې هلاکې کړي، علاقې مې هلاکې کړي، که زه رحیم یم خو ماله بیا د عذاب چل هم راځي، قهار هم یم. نو دغه شان د خبرې ته بیا ویلی شي تخویف دنیاوي. او بل تخویف اخروي د یارول دي د آخرت په خبرو سره. ونسوق المجرمین الی جهنم وردا ویلی شي تږي ته. الله وي چې موږ مجرمان جهنم ته راکاږو، د مجرمانو تږي وي چې موږ یې راکاږو. بله اصطلاح د شکوا ده، کله کله منکرین نازبه اقوالو کی الله پاک په دغه نازبه الفاظو باندې اظهار د افسوس کوي، دغه اظهار د افسوس ته شکوه ویي. بله اصطلاح په قرآن کې چې موږ مستعملوو هغه زجر دی. زجر رټلې ته ویلی شي. کله کله مشرکین نامعقوله مطالبات کوي، د عقل نه خلاف مطالبات کوي چې پیغمبر اعلی وایي منو چې داسې سرې بنګلې دي وي، خزانې دي وي، دا و دا خبرې. نو الله وی تویی په د خبرو رټنه کوي چې دا مکه و د خو دعوه د پیغمبري کړي و، د خدای توب خو یې نه و کړی، مخکینی پیغمبرانو
چې څرنګه خوراکونه کول، سکاکونه کول، کم کارونه کول، هغه دغه پیغمبر هم کوي. بله اصطلاح تسلی ده. کله کله د کفارو د تکلیفونو نه مؤمنانو ته یا نبی علیه السلام ته تکلیف و دد رسیدلی وي، نو فورا الله پاک د پیغمبر اطمینان کوي. دغې د اطمینان خبرو ته تسلی ویي. نو مونږ بیا ویو چې مثال په دې آیات کې تسلی ده. نو هلته بس چې بیا مونږ نه دا خبره کافي کیږي. بل خبره امور مصلحه دم یو هغه اصطلاح ده. کله کله د انسان نفس خبیث شي، ګنده طرف ته مایل شي، دغه ته قرآن کریم د خباثت زایل کولو لپاره څه امور ذکر کوي. دغه امورو ته امور مصلحه ویي چې د خباثت یې زایل شي. نو الله پاک علاج ورته ښیي. علاج دا یو قسم علاج دی، لکه حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. تاسو حفاظت کو، تاسو منځونه کو، خاص کم منځو کو د مازدیګر منځ، صلات وسطی د مازدیګر منځ. نو د منځ پابندي کوو، ځکه چې منځ کې الله پاک دا خاصیت کې ښودلی چې الله پاک د فواحشو او منکراتو نه بچ ساتي. بله اصطلاح تقدیر یا اندماج. کله کله په قرآن کریم کې په بعضې آیاتونو کې که ته پټ تقدیري الفاظ نه راوباسې، نو بیا د ترجمه مخکې نه ځي او بیا په ترجمه باندې سړی نه پوهیږي. بله په قرآن کریم کې موږ دا خبره کوو شان نزول، یعنی کله کله یو واقعه پیښه شي او د هغې حکم معلومولو ضرورت مخصوص شي، نو د هغې لپاره آیاتونه نازل شي. د هغې آیاتونو سره د دغې واقعي حکم معلوم شي. لیکن په دې کې قانون دا دی چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المعنى. عموم د لفظ ته وکتلی شي، خصوص د باندې ته نه چې بس په همدغه هغه پورې واقعه پورې خاص کړي، بلکې هغه قیامت پورې هغه احوال یا هغه حالات یا هغه واقعات په هر چا باندې رسوي، نو دغه حکم وي. یو بله اصطلاح ده چې موږ یې استعمالوو چې هغې ته بشارت ویلی شي. د تخفیف مقابله کې ده. منونکو خلکو ته زیری ورکول او د انعاماتو او د خوشخبری بیان دی کې، لکه خدای پاک بار بار مؤمنانو ته ویلي دي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، دوی دپاره جنات الفردوس هغه اعلی او چت جنت چې کوم دی دوی دپاره وي د جهت د میلمستې نه، د میلمه په شان د دوی میلمستیا کې کیږي. الله پاک په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.